ملک کې د وفاقي بدلون نه پس خیبر پختونخوا کابینه کې هم د بدلون کولو خبر په اړه صوبایي وزیر شوکت علي یوسفزۍ تصدیق کړی او ویلي دی چې د وزیر اعظم د هدایاتو په رڼا کې وزیر اعلی ته اختیار دی چې صوبایي کابینه کې د خپل ضرورت مطابق بدلون راولي. د بي آر ټي منصوبې په اړه ویل چې بي آر ټي د یو کم 10 ارب روپو په لاګت سره مکمل شوې ده. د عوامو د ګمراه کولو لپاره په میډیا زاړه فوټیج چلولی شي. سوات منګوره کې صوبایي وزیر اطلاعات شوکت یوسفزۍ د الکترونیک میډیا نمائندګانو ته هنګامي پریس کانفرنس کې ویلي چې بي آر ټي منصوبه د معمول مطابق په کامیابۍ سره د ولس په مفادو کې روانه ده. بعض میډیا پخواني ویډیو شیر کوي او حکومت بدنامولو کوشش کوي. دوی ویل چې بي آر ټي کې څه قسمه کرپشن نشته او نه په لګښت کې زیاتوالی راغلی. आप देखें मुआवजा करें 27 किलोमीटर लाहौर बी आर टी है, 27 किलोमीटर पेशावर की बी आर टी है. वो जिस वक्त बनी है 6-7 साल पहले उस वक्त डॉलर की कीमत कम थी, इसके बावजूद वो 31 अरब पे बनी है. आज डॉलर का रेट जो ऊपर जा चुका है, इसके बावजूद 29 अरब पे बन रही है. और ये 3rd जनरेशन बी आर टी है जिसके अंदर एक्स्ट्रा फैसिलिटीज डाली गई हैं. मैं असम्बली के अंदर भी चैलेंज कर चुका हूँ, आपके वसासत से भी चैलेंज करता हूँ कि एक पाई की करप्शन कोई ला के बताए. इसके अंदर बातें करना बड़ा आसान है कि जी इसमें करप्शन हो रही है. شوکت یوسفزۍ د یو سوال په جواب کې وویل چې صوبایي حکومت کې څه قسمه اختلافات نشته. عمران خان د ټولو باس دی او محمود خان د خیبر پختونخوا صوبې مشر دی. هغوی ته ټاسک ملاو شوی دی چې د کارکردګۍ په بنیاد باندې صوبایي کابینه کې بدلون وکړي. ما ته د اختلافاتو څه ځای ما ته نه دی معلوم. شارام په یو ښه پوسټ باندې دی، بلدیاتو وزیر دی، کار کوي. او که تاسو څه دا وایئ چې په بي آر ټي په ایشو باندې یو بل سره چونکې هغه ملک نه بهر و نو هغه وخت کې مشاورت کېدی نه شو. بل دا چې دا ضروري و چې نوې ډي جي لګول لازمي نو دی وجه نه نور اختلافات ما ته ځای نه ښکاري. د کې شک نشته چې عمران خان د محمود خان هم باس دی، زموږ هم باس دی او محمود خان بیا زموږ باس دی. شوکت یوسفزۍ زیاته کړه چې دا وخت ملک کې او صوبه کې زیاتره واکمن پښتانه دي او وزیر اعظم د پاټه ولس محرومیانو ختمولو لپاره سالانه 100 ارب روپۍ ورکول منظوري کړي دي. دوی ویل د پی ټي ایم جایز مطالبې دوی وړاندې هم منلي او اوس هم مني. شوکت یوسفزۍ په دغه مهال دا هم ویل چې ټول ملک کې څوک هم په کم ځای کې کرپشن کوي دوی به د هغوی په ضد سخته کارروایي کوي. د کیمرمین مهل شاه سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.